و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کله د رمضان مبارک میاشت رجس کونسی او د ایغه نه بعد بل میاشت چې کیما اراونه دو چې ایتا شوال مبارک میاشت وی په دا میاشت یا شپږ رجې ونی ولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث فرمائی کہ دا انسان داستا لکه ټول عمر رجانی ولی وی ټول عمر بلکہ زنا پا حدیث دا امر ولی دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لکه یو کل رجانی ولی وی بیا د مو عزت منه چیرته یوا میاش پیش ورزه رجا او بل طرف تا ټول کول او بل حدیث دا فرمائی کہ ټول عمر رجس الله پاک ته ولی کی دا میاشت کی ما شریدو د شوال مبارک میاشتو دی عید الفطر هغه میاشتو چې د شوال وی یا ربی میاشت شي په دا میاشت دوا شینا د سنت طریقہ دو یو نکاح کړل او بل ورسره په دا میاشت وروکلل بل ورسره په دا میاشت درجه نیول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې نه ایو طریقہ دو امیشتوس خلق پښتون په دا میاشت بلکې د کم اختر 9 ساعت د ستر اختر پر د دوی میاشتې د سترې د کامین په میان شه دی په دغه شي نو وروي کو نه نکاح کو ویلې چې دغه سپېرې میاشتې دي د مې د منه دغه میاشتې سپېرې نه دي خداغه مش ویل کا دغه رواجه او دا طریقہ دی میش په خلق شدو میشتوس خلق نه مخشه دا خبره دی نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه نه مخشه دا جاهلیت پزمونا شه دا خلق یو دا غا جوړ کړایو چې دا میاش به ورو نه کوي په دا میاش به نکاح نه تړي دا میاش صحیح نه دی جاهلیت دی پیغمبر اسم زمونه نه مخشه پاغه خلق شاده طریقہ وا هغه طریقہ نن د مش په خلق شه موجوده دو چې په دا میاشتې د دوی میاشتې شه د کام اختر ورسره د لوی اختر په میان شه وروي نکاح ما کیدنه د صحیح 10 پیر دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بی مبارکہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی چې د کام اختر او د لوی اختر په میان شي مو هوده په دام یا شوي دا وایغه نه بعد د مو نکاح په دام یا شوي دا نو وی چې کچره سپر ولای وای سپرته وای او وی چې دغه په ټوله شدینه نه بختوره شدینه زیا په ټوله شدینه نه افضل شدینه زیا کچره داس پر ولای وای نو اول خو په چارو کې زس پر وای نو بی بی عائشہ فرمای کې د سمرا بختور یا وې داسې بختور یا چې داسې دوی جهان سردار داسې پیغمبر الله متخوند رو کړیو داسې اوچات خوند چې داسې خوند دي چا نشتا بیا بی بی عائشہ فرمای وجه داسې پیغمبر الله متر کړیو چې کله دا پیغمبر دنیا نه تللو ا دیغه سار مبارک دی مو په غیش پرېتو او په هغه شي دیغه تا سایه وینا لوړه نو وی چې په دینه بل بختری په دینه بل بختر ولایشتا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سار مبارک دی مو په غیش او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه سایه لوړه بلکہ بی بی عائشہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه ټیم چې د مارک ته لشکې ټیم پته وو
نو په دا ټیم باندې موریر عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بچای وو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته مرګ ته لشکې ټیم پته نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته بیبي عائشہ ته رغلو چې کله رغلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولیدلو نو په جوب سے مسواک به سراو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا وکړه پوښلی نذیر باندې به توقع چای د مسواک وای نو بیبي عائشہ ته پته ولګیدا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسواک ته زړه شوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې اے پیغمبره مسواک وړي وتی ویل نه مسواک وړه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مارک ته لشکې ټیم پته وو پاغه ټیم باندې هغه مسواک بیبي عائشہ د عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ نو کوستلو وایغه نه بعد ویر یک پیغمبر تا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل غوشش اولو وتی بیا مترو کړو دغه نه بعد مویا خلتا کړو هغه نه ما په خپل شوولو وایغه نه بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیاړه او د مول لیاړه سره په ودی شو مسینه تلوړه نو په دینه بختر ولای په دینه او چتولای بلشتا چې د دوی جهان سردار لیاړه او د مول جره سره په ودی شو کچیر سپر ولای وای نو د مونږه کاخ په داسې میاشته شوی دا چې په هغه وخت به نکاح چا نکړو اورو به چا نکړه نو بیبي عائشہ فرمایي چې وکسا ز دامره بختوره شزینایا ز سپیران نه یا ز دامره بختوره یا چې د مار په واقعیا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیاړه د موسینه تلوړه او ز دامره بختوره یا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مارګه زنکدان سایت لل او د مپو غیشه د اغه سان مبارکو نو په دینه بل بختر ولا اشتا کنهشتا